د جنتیانو اولنې خوراک بسي د دواړو جهانو سردار راتو فرمایل چې د جنتیانو اولنې خوراک چې دی هغه به د مئی اینی د مئی اینه بخوري د مئی کلیجی چې دا به د جنتیانو خوراکي ان شاء الله. الله دې مونږ ټول بوزي د مئی د اینې کباب په جنتیان خوري ان شاء الله. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي. د جنت د خواهشاتو پوره کولو ځای دی، دنیا نه ده. هلته به ان شاء الله خپل خواهشات پوره کوو ان شاء الله. صحابي نبی علیه السلام ته ویل ته به تا اینو، ته خو به ډېر په لوی مقام د الله حبیبه نو مونږ به دې اینو، تا زیارت به کېږي. نبی علیه السلام ورته وی او نو څنګه به دې اینو، ډېره ګڼه به نه وي. نبی علیه السلام ورته وی دا میاشت چې اول راوخیږي نو دې ته ټوله دنیا ګوري که نه وی وی چې خلق یې اینې نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی نه وی دقه شان به معنی نه یو صحابي پسې راغی وی د الله حبیبه وی ته وایې چې جنت کې به نیري د صفا اوبو نو وی د صفا اوبو نیر چی که نه دنیا کې نو په دې کې چې کورتکاڼي پراته نو ډېر خوند د اوبو کې چې کورتکاڼي نو د جنت په دې نیر کې به کورتکاڼي د دواړو جهانو سردار ورته وی او یې به خو به کورتکاڼي نه هغه به یاقوت او مرجان ابه یاقوت او مرجان. صحابي پسې راغی وی خوب به پکې جنت کې به وده کېږو. نبی علیه السلام ورته فرمایي النوم اخو الموت. نه خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی که نه، او په جنت کې مرګ نشته نو په جنت کې به خوبونه نه خوب پکې نشته انشاءالله. تش د خواهشاتو د پوره کولو دی. نوې اولنې خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده. وی دریم سوال وی دا زوی ولې بعضې وړوکې د مور په شانتي او بعضې وړوکې د پلار په شانتي. د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالبي شي جو بچې پلار ته لاړ شي، او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالبي شي جو بچې مور ته لاړ شي. وی بالکل درست وی. نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوس وکړو اتانی جبریل راغی و اخبرني او ماته خبر را تا تپوس وکړو جبریل امین راغی ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ زه لږ رامخې ته شوم ما وی د الله حبیب د لاس تې راخور کا. وی نبی علیہ السلام لاس دسې کو او ما پکې لاس کېښود ما وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ما الله یو امنو او تمې د الله پیغمبر امنلې، تمې نبی اخر الزمان امنلې، تاکې د نبوت نخې پرتی دي، تاکې د نبوت نخې پرتی. آدم علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله و خاتم النبیین. چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوي و چې محمد رسول الله و خاتم النبیین، محمد به د الله رسول یو اخیری پیغمبر. دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوو اوږو منځ کې لیکل شوي و. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهودو لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسې اسلام راوړو او اسلام یې قبول کو، دین اسلام ته را داخل شو. ولې د امام الانبیاء تقریر واورېده وی افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام. نو خلق به زمونږ وینا ته ګوري، زمونږ تقریر ته به ګوري. کوشش کو تقریر په دې نیت کو چې د خلقو اصلاح وشي، خلق ته څه فایده والي، خلق په لارې تشي. ما ته که راځي الله وی نو یوه لار ده چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دقې یوه لار باندې به ما ته رارسېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا په دې امت د الله ډیر لوی احسان دی، ډیر لوی احسان دی د الله د تبارک وتعالی د طرف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو مدینه منورې ته لاړ. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا د یهودو کې لوی عالم و د تورات. دخو تورات کې نخې د نبی آخر الزمان لیدي وي، معلومې وي ورته. خبر شو چې اخیری پیغمبر مدینه منورې ته راغی، خلق ورته جمع شوی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې به کار کو، خبر شم چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی نو زه ورلم.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم تغیر چاپیره خلق ناس ما خو تورات لوسته او تورات کې می ټولې نخې لیدې وي ما وی نن به پکې هغه نخې ګورم چې ورلما او کېناستلما او د دواړو جهادو سردار مخ ته مې وکتل نو هغه هر څه رانه هېر شو وی زما دې د الله په ذات قسمي چې لیس الوجه بوجه کذاب چې دا مخ دروغجن مخ نه ما چې مخ ته وکتل مې دا مخ دروغجن نه